اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. نونو دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې چې پوره دین په مونږ کې راشي او په ټول انسانیت کې راشي، نو مونږ به کامیاب شو. نونو دوستانو، هغه چې کوم دی که نه جنت ته انګیټۍ خواته نشته چې کمبله واغوندې بس جنت ته کې ګوره. جنت چې کوم دی په واورو کې چې تبلیغ والا ګرځي او بار ملکونو کې یخنۍ ګرمۍ او دا تکلیفونه برداشت کوي، نو په دغه کې دی. مونږ په مرکز کې لوړګي تبلیغ مرکز کې مبتا وه او ماشاءالله چې کوم دی بس ډېره ښایسته طریقه باندې پوره شوه په ذکر فکر کې، او ټول امت دپاره هم دعاګانې وکړې چې یا الله ټول نبي علیه السلام امت چې کوم دی وبخښي او جنت له یې بوځي، او ټول مسلمانانو کې هدایت ډیوې بلې کړې چې ټول په تبلیغ کار کې ولګي چې جنت والا جوړ شي، چې راښه شي ټول. نو مونږ دا فکر دی که نه چې بس عالم چې کوم دی که نه ټول په دین په کار باندې راشي، الله تعالی احکامات یې په ژوند کې راشي، نبي علیه السلام سنت طریقې راشي چې کامیاب شي. دا دنیا اسباب چې کوم دی ډالر او روپۍ موپۍ او بلډینګونه او پټي او باغونه څه شی دا شیونه چې کوم دی پاتې مونږ مخکینون هم پاتې او بس انسان مختصر زندګۍ له الله دنیا ته رالګلی چې زموږ په ژوند کې دین راشي نو موږ به کامیاب شو، او چې دین رانغی که نه خدای د همیشه لپاره ناکامي ده، خدای د مونږ ناکامۍ نه وساتي. او ماشاءالله چې مونږ او تاسو ټول وطن خلکو ته اپیل کړم چې را روانې جمعې ورځې نه چې کوم دی یې روزه نغده ولګوئ چې لږ راښه شئ. او بس داسې خبره ده چې مونږ په ژوند کې او ټول عالم په ژوند کې هغه دین راشي. یا الله ټول امت ته محمد صلی الله علیه و وسلم وبخي. خدای پاک ټولو کافرو ته هدایت ته نیکۍ وکړه چې مسلمانان شي، کې هدایت یې په قسمت کې نه، خدای پاک مخ ته ځمکې نه پناه کړي. خدای پاک ټول خیبر ایجنسۍ خلک هم تبلیغ په کار کې ولګي، ټول یاران دوستان رشته داران کلیوالا ټول خاندان خلک هم خدای پاک تبلیغ په کار کې ولګي. خدای پاک مونږ باندې هم تبلیغ کار ادا کړي. خدای پاک ډېر ګناهګار یو، خدای پاک ډېر ګناهګار یو. خدای پاک مونږ سره عفو معامله وکړي. خدای پاک مونږ وبخي. خدای پاک مونږ ډېر کمزور یو. یا الله مونږ ازمایښت نه یو. خدای پاک مونږ په خپل هغه کې امتحان کې پاس کړي. اخیري په دې شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم چې دا مرګ ګورې ډېر یو سخت شی دی. رحمان بابا یې چې د مرګ خواري په سر لري رحمانه، یم حیران چې پخوا نه ولې نه مرم. والسلام.